لا ختم شو وګوره جی مختصره عن ابي وائل قال ابو موسى الاشعري عبد الله بن مسعود اذا لم يجد الماء لا يصلي دا جمله سوالیه ده اذا لم يجد الماء لا يصلي آیا کې یو سړی جنوب شي او بنمومي نو مزبنه کوي یعنی تیمم د جنابت بنئ قال عبد الله نام او مزبنه کوي کنه بیا فرما ان لم اجد الماء اشارا لم اصل کہ چرمات پورا میا شوب ملاو نشي نزب مزنکم زما مسلک دي نو دې چې دا دلائل دی لو رخصت لهم في هذا کہ چرزه دې عوامو ته اجازه ورکم د تیمم نو کان اذا وجد احدهم البرد بس وی به عادت دي خلقو چې کله دې مخصوص کی سشه زیاتواله د یخنه نو قال هكذا نو زمان اشاره وکړه یعنی تیممون بیا تیمم کوي بیا چې کله یخنو خلب وداسي کوي معنی دا خلب وداسي کوي وصلى مزبکی ابو موسی قلت ما ورته فاين قول عمار یا فاين قول عمار لعمر چرته لار دوینا د عمار عمر تا ای چې ورته ویل چې ما دا شو کړو تاو نکړه بیا نبی اسلام درته چې یکفی کا قال عبد الله ابن مسعود فرمایل انی لم ارى عمر زنوینم حضرت عمر قال نعاب قول عمار چې اکتفا کړی وی په قول د عمار باندې بروسه کړی وی په قول د عمار باندې یا تسلی اخکار کړی په قول د عمار نو عمار یعنی عمر د عمار په قول باندې تسلی نه د اخکار کړی نو هغه په خپل مطمئن نو ته ماته د قول ولې پیش کړي دا خبر او شو مناظره وشو ابن مسعود سیورای ظاهر شو ټیک شو اوس په خپل تفصیل بیا وایا وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا اعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وابي موسى رضي الله عنه فقال له ابو موسى ارايت يا ابا عبد الرحمن اذا اجنب فلم يجد ماء كيف يصنع بس اوس ګورم مولانا صاحبہ شقیق ابن سلمہ فرمای زدا عبد الله ابن مسعود او د ابو موسی الاشعری رضی الله عنه په میاس جوما سوال مناظره فقال له ابو موسى ارایت یا ابا عبد الرحمن دا کنیت د عبد الله بن مسعود خبر را کماتا اے ابا عبد الرحمن اذا اجنبا کله چې اوسره جنوب شي فلم یجدمان کیف یسنو چوبنی نو سبقی فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء معنا مزبنه کی تردی چې د او مخصوص کی یعنی ملاو شي ورتا دغه څه پاتې کی ناس به ګټ کی فقال ابو موسى فكيف تصنع بقول عمار ابو موسى سے عرض کا اے عبد الله بن مسعود فكيف تصنع س عمل کہتا مان س رائے دستا س جواب کہتا بقول عمار وینا د عمار سے حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك اوسرو قصه بیا روان ده چې کان يكفيك چغوي تمرغتو ما ځان چې په خاورو کې تمرغ وک او نبی علیہ السلام ته یکفی کا نو حضرت کو تیمم جواز ورکړې د اجازت په جنابت حالت کې تیشوا قال بیا فرمایل عبد الله بن مسعود علم تر عمر اے سائلا اتانه د قتل عمر لم یقنا بذلک منه یعنی سمانا تسلی نه د ښکار کړي په دې قول باندې هغه مطمئن نه دي صاحب قصه چې مطمئن نه دي ما ته څنګه مطمئن کړي فقال ابو موسی سے فرمایي فدانا من قول عمار اوس ترقی شو فدانا من قول عمار سمانا پس پریګه د موږ لرا په پیش کول د دلیل قول د عمار کې کیف تصنو بیاذلاتی څه جواب د استاد دی آیتنا ما مناظره شو کنه ترقی شو زر عمار قول خود ته ما پیش کا او که ته دغه باندې کفایت نه کړي نو پریګه د موږ لا په پیش کول زمونږه قول د عمار کیف تصنو بیاذلاتی ته دی آیتمان څه جواب ورکړي چې فلم ته ذومان فتیممو سیدن طیبا دو تفصیل روان دي خا فما درا عبد الله سمانا دغه وخت کې عبد الله ابن مسعود جواب
زین ترانغه لم يعرف شو خو موږ وی چې جواب باندې اتیان اونک عبد الله صاحب خاموشي اختیار کړه ایشوا فما در عبد الله ما یقول سمانه پو نشو عبد الله یعنی جواب ورته حاضر نشو چې دې څه ویلې په بار د عمار په دې جواب کې نو فقال عبد الله سے فرمایل ان لو رخصنا لهم في هذا کہ چرمنګا رخصت ورکو غي ته په بار دي دی عوام ته موږ چې جنابت وی او دا چلوي لا او شک قریب دا اذا برد عليهم الماء کله چې سړی شي په دی باندې وب اي يدعه غسل بپریږي دي ويتيمم تيمم بکي فقلت لشقيق ما حضرت شقیق توي فانما كره عبد الله لهذا جندا معلومه شو چې عبد الله غوس دغه تیمم ٹھیک ته لپاد جنوب بدګن لده د دې لته وجنا فقال نام او اوس معلومه شو چې حضرت عبد الله سے چې انکار د تیمم نکو عدم علم دی وجنا نکو ٹھیک شو عدم معرفت بالدلیل نه کو بلکې صرف مصلحتن وو چې د عوام په مرز باندې پوو او تاسو کیږي لکه ما درته یو ځل قصه کړې وکنه مګر دلته پاتې کیدو ماستن مزمغو چې بار راتلو یو سړي دی دیوال سره ولاړو او بس ځان ته برابر او تیمم وکاو ما ول خیر دی و تیمم کوم ما ول ویله می چې اوس خپل می ګرمه ما نور څه تکلیف په نور څه نشته ما راځه دلته غپ شپ لګو تنه مې له ونه کینم ما اوس خپل خو صحیح شو لا شه تاسو مالو یشفرا او قضا کیږي دنه په نه جنو دا غاخونه خو دغه بشي او مرض به پیدا شي او دا چل بوشي هغه چل بوشي نو دا عبد الله بن مسعود دا فتوا چوا عوامي ذهن دې پاره ډیر خو اوس نو داخله چې کوم ده کنه نو زاله سہولیات ګوري معلومه شو چې د ابن مسعود صاحب دا فتوا او دارنګ سره بیا واقع را روان ده بیا تفصیلی راځي او د عبد الله د عمر صاحب فتوا مصلحتن وا د عدم علم دی وای دنو بیا رجوم ده چلو باب التيمم ضربتن باب التيمم ضربتن باب دې په بیان د دې خبرې چې تیمم ضربت ده چونکه ما د تمخ کی ویلو چې د امام احمد ابن حنبل او د آل ظواهر او د امام بخاری علیه الرحمت په دې اتفاق د تیمم ضرب واحد دی واغم لپاره د کفین لاسونو دی فقط او د مخ دی پاره دی مخ کې لیچی ال المرافق صاعد دا پکې داخل نه دی بیا امام بخاری باب راوړ التیمم ضربتون تیمم چې کوم دی فقط یو ضرب دی او چونکه اگر چې مخکې روایتو کې د دوی دا مسله ثابت شي وا او په لفظ د صراحت سره نه وراغلي او په دې روایت کې ضربتون راځي ضربه واحد ضربه په طریقې د صراحت راځي ځکه امام بخاری دا باب دوباره ذکر کړ جی وفيه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى الاشعري رضي الله عنهم فقال له حق مناظره فقال له ابو موسى لو ان رجلا اجنب کہ اوسره جنوب شي فرمذل ما شارن اما كان يتيمم يوم يشكر بنينو تيمم بنکي ويصلي دغه سي مزبکي قالوا فرمال فقال عبد الله لا يتيمم تيمم بنکي وان كان لم يشارن فقال ابو موسى فكيف تصنعون بهذه في سوره المائده نو جواب را کوي تاسو ماته په دې اثر چې نازل دي په سوره مائده کې فلم تجدوا من فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله سيب فرمال الله رخص في هذا کہ عوام تجات ورکړي شي په تیمم لهم دیتا لاو شکو قریبا دا اذا برد عليهم الماء کله چوب په یخ لګي او دا دمره کپړې د ځان نه کوزول ورته آسان کار دی ګرمه غوځي او کمیسي زیات بنی وي او په دې جمی خود الله په خیر اپی کې پاغستوم یو غنټه لګي بیا چې سره کوزیم به یو غنټه لګي دا غلوه مسله ده پوښښ کنا زابر ظالم ما ایت یمم السید
قلت ما وانما كرهتم هذا لذا تاسو دا تیمم بدګنه د دې وجنه د عوامو د وجنه قال نام او فقال ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ چې باسنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حاجتن نبی علیہ السلام لګلو په یو کار فاجنبت فلم اجد الماء ما ته ضرورت غسل راغی ما وبنه مونږ فتمرغت فی الصعید ان ما ز اورغړیدم په خاورو کې کما تمرغ الدابتو لکه سرنګي چې ورغړی دابا بازه خوري اوړي را اوړي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما يكفيك تعالی کافی کېدل ان تصنع هكذا څنګه تفصیل وضرب بكفي ضربه الارض رواج لاس پزمکا ثم نفذها ويسند ٹھیک شو زما په کتاب کې ناقضاها ده ان ناقضاها ويسند لته دوړي ثم مصابها زار کفي بشماله او زار شمالي بكفي بیا مسوکړه په دې سره اغه شا زار کفي بشماله سمانا ادخلاص شا د ګسلاس باندې او زار شمالي بکفي یا د ګسلاس شا په خلاص باندې داسي یا داسي یو شی شو فقال عبد الله سيبوتوي افلم ترى عمر اے ابو موسی اے نوینی تو عمر سے لم یقنا بقول عمار سمانا تسلی نو اخکار کړي په قول د عمار سے باندې هغه مطمئن نو کنا وزاد يعلان الامش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وابي موسى على شري فقال ابو موسى لم تسمع قول عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باسني انا وانت ذاوتي لګلو فاجنبت فتماكت بالصعيد زور غردما بخاورو فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه فقالوا فرما انما يكفيك هكذا قال دا کافی دی ومسح وجهه وكفيه واحده اسراغه چګره ضربه واحده امام بخاری خپل مسلک ثابت کا چګره ضربوک ومسح وجهه وكفيه واحده لیکن منګه وی چې نه په دې حدیث کې اختصار دی امسخه ابن ماجه ته او پای کې 43 صفحه ده او پای کې لیکي چې دین مراد ضرب واحد نه دی بلکې دین مراد مسحه واحده ده د امام بخاری دا جواب منکو چې دلته واحدتن مراد ضربه واحدتن نه دی یعنی واحده صفت ضربه نه دی بلکې دا صفت مسه ده وګوره دا صفحه 43 تو ګوره دا وتا تراشي ان شاء الله ابن ماجه سبحان الله دے باب ذکر کئی مولانا صاحبہ باب فی التیمم ضربتین باب دې په بیان د تیمم چغه ضربتین دي دو ضرب دي ٹھیک شو مولانا صاحبہ باب عنوان وشو حدثنا عمار بن یاسر حين تیمم مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فامر المسلمین فضربوا باكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا ومسوا بوجوه مسحه واحده ذکرت ضربه واحده مسحه واحده ثم عادوا فضربوا باكفهم الصعيدا مره اخرى فمسوا بايديهم اوس څنګه مسله حل شو کنه ان شاء الله چې مسحه واحده دې ضربه واحده نه ده دې مدره مګرها ٹھیک شو مولانا صاحب جی
باب وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف بن ابي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابتني جنابه ولا ماء قال عليك بالسعيد فانه يكفيك. اوس علماء کرام فرمایي چې دا بابون دي نو دې کې ډېر محدثین فقها ای ذکر کی چې دلته کې دا عنوان د باب چې دی دا بالکل بلا غرض او بلا فائدې دی او شاید چې د کاتب غلطی وي ځکه چې د دې او ما قبل کې هیڅ باس هیڅ مخالفت او هیڅ مناسبت نشته بلکې مخکوم چې د باز تیمم دی او د ضرب واحد دی او دې کوم د باز تیمم دی ضرب واحد دی التم عمار سے یکفی کا ویلو دلتم یکفی کا ویلی لہذا دا باب چکم دے دا بالکل بے ضیاء او بے فائدے دے شاہ اللہ رحم اللہ فرمائے چنا دا امام بخاری مزاج دا دے کل کل باب راوڑی او عنوان ولا نہ قائم او دا عدمی عنوان دیکھ اشارے چې دا آنے والا حدیث فل جملہ ما قبل احادیث سره موافق دے او فل جملہ تفارق دے پکی نو هغه چې منګه اوکته نو دی روایت کې یو ټکی زیات ته چې هغه سره الیک بالسعید فانه یکفیک الیک بالسعید فانه یکفیک گوئے کہ دا باب دیل پاراوڑ چې امام بخاری دی کہ دا یکفی کا دا غی چې دا خاورا چې دا په طهارت کی کافی شافی دا وقت دا اعذارو کی په دې باندې سو وهم نه دی پکار چیرې ما زه خو جنوب ما او بیمار ما هو تیمم کو چته ناپاک نه میرا خوشوی نو یې فرمایي چې علیک بسفن او یکفیک دا ور تعالی بس دا بس معنا کافی دا سو وهم زین کې م پیدا کوا چې زه چته الان کما کان چته نیما اشاره شو چې دا خاورا طهارت کامله او مطلقه شو وقت د عدم وجود دما لصاحب معذور بس نو دل پر عمران ابن حسین الخزاعی ذکر کړي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم را رجلا دیول دی یو سره معتزلا ځان لکیدون کې لم يصلي مع القوم خلاد ابن رافع فرمویلو فقال یا فلان ما منعك ان تصلي في القوم سيزي منع کړه چې تا قوم سره موږ کړې فقال یا رسول الله اصابتني جنابه الله پیغمبر ما ته جنابت رسیدلې ده ولا ما او بنشته فقال نبی علیہ السلام فرمایل علیک بالسعید فانه یکفیک ٹھیک شو نو محض اهتمام په تور باندې روایت راوړه حالانکه دا دغه طویل روایت په منځ کې راغلو علیک بالسعید فانه یکفیک فرمغه ویلو کنه هغه وګد روایت بالکل سنټر کې راغلو علیک بالسعید فانه یکفیک لیکن دلته بیا اهتماما راوړه علیک بالسعید فانه یکفیک ٹھیک شو جی اوس امام بخاری مونږ ویلو چې باب ته خلاصيږي نو اخر کې دی یو لارم ورکی چلکه باب خلاص شو دا څنګه فإنه يكفيك سرا علماء لیکي فإنه يكفيك معنا ابواب د تیمم کې موږ چې کوم احادیث تاسو ذکر کړه فإنه يكفيك دقه کافی دي نور په دې باندې ضرورت نشته موضوع خلاص شو ابواب د تیمم کې تا ته دقه روایت بس دے مزید د نور روایت ضرورت نشته بس او زړه چې مسکو اوسو اداسو شو مولانا زکریا رحم اللہ فرمائے کہ میری بات بھی ابن حجر کے ساتھ چلتی ہے چلتی صدے فالے کا بالسعید کی اشارہ شوا چې بخاری لولون کیا یا ورځ به تم دی خاور سره جختیږي نو موت اشاره شوا علیک بالسعید دی خاور باندې بزی
پتا باندې لازم ده دا خاورا منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى نو الصعيد بیا ساتي چې دا خاور استا مرګ لري.